بریټن آغاز کې خبر شامل سوات کې د کالام او اترور په سرحدي علاقه کې د کالام او اترور قومونو ترمنځ جګړه کې ډزې شوې دي چې په نتیجه کې دواړه فریقینو نه څلور کسان مړه شوي دي. پولیس درنه نفري علاقې ته رسېدلې ده او دواړه فریقینو ترمنځ د ډزو سلسله روانه ده. تازه احوال اخلو د خپل همکار نیاز احمد خان نه. جی نیاز تفصیلات نه مو خبر کوي؟ جی نورو بالکل سهار چې دی نو د کالام او د اترور د دې دواړو کلو خلکو په یو باندې باندې چې د ځمکه متنازعه وه هغې جګړه شروع شوې ده او دغه جګړه اوسه پورې روانه ده. اخري اطلاع پورې چې دی نو 15 کسان دي کې مړه دي او 15 کسان دي کې ژوبل دي. دغه ځای کې چې دی نو پولیس رسېدلي دي خو پولیس لرې دي هسې تماشې کوي تر اوسه پورې د هغوی د جنګبندۍ یا د اعلان نه شوی. اوس تازه صورتحال دا دی چې د کالام او د اترور په جوماتونو کې باقاعده اعلان شوی دی او خلکو ته ویلي چې سره د اصلحې راوځئ. اترور داسې علاقه ده چې د بره ده او کالام لاندې دی. اترور کې کوم زخمیان دي یا کوم مړي چې دي هغه ته خو نه راپرېږدي. هغه چې دی نو نه امبولانس هغه ته پرېږدي، نه عام ګاډي پرېږدي، نه عام خلک پرېږدي. نو هغه خلک چې هلته کې یو قسم بند شوي دي نو د هغه طرفه معلومات پوره نه راځي. خو 15 کسانو تصدیق چې دی نو رسکیو ډبل 1 ډبل 2 هغوی کوي او څه زخمیان چې دی هغه تصدیق کوي. خو خدشه ده چې دغه بر جوبله نور هم سیوا کېدی شي ځکه چې تر اوسه پورې امدادي ټیمونه هم دغه ځای ته نه پرېږدي. پولیس هم چې دی نو موقع ته نه دي رسېدلي هغه صرف د لرې نه تماشه کوي. ډیپیو صاحب سره رابطه وشوه. ولې دغې ډزو سلسله کې دوی ناکامه دي؟ ولې اقدامات نه کوي؟ بالکل پولیس وایي چې دواړه طرف ته ډزې دي او لاره بنده ده نو موږ نه شو تللی دغه ځای کې. دغه کې چې دی نو تر څو ډزبندي نه شي نو دوی بیا هغه ځای ته وایي موږ وایو چې نه ځو. په دغه کې مقامي کوم مشران چې دي ملکان چې دي او د جرګو مشران دي هغوی هم رسېدلي دي. هغوی هم هڅه کوي چې دغه تاوتریخوالی کم کړي او د دستونه راولي. خو د اخر اطلاع پورې چې دی نو دواړه طرفه ډزې روانې دي او پای کې چې دی نو درنه او سپکه دواړه وسله چې دی نو استعمالېږي. یو بل باندې ډزې کېږي. دغه د اترور او د کالام کوم سیلانۍ سیمه ده د هغې دغه مین روډ چې دی هغه بند کړی شوی دی. کم خلک چې په اترور کې دي هغه هلته بند شوي دي او د کالام خلک چې دی نو دې خوا پاتې شوي دي. صحیح، مننه نیاز احمد خان تفصیل لپاره. نیاز خبرولو سوات کې د کالام او اترور په سرحدي علاقه کې د کالام او اترور قومونو ترمنځ جګړه کې ډزې شوې دي چې په نتیجه کې دواړه فریقینو نه څلور کسان مړه شوي دي. پولیس درنه نفري علاقې ته رسېدلې ده او دواړه فریقینو ترمنځ د ډزو سلسله اوس هم روانه ده. برادر شیرین